الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانهار. دا الله رسول فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. ما خجو قدرمونو عزتمونو مسلمانانو ورونو، الله رب العزت په خپل بنده باندې دومره زیات مهربانه دی که چیرې انسان هر څومره ګناهګاره وي د الله جل جلاله نافرمانه وي، د الله جل په نافرمانۍ کې د سره څه ونسي د پښو نوکانو پورې دی ډوبي، بلکې د ده د ګناهو د وجې د اسمان او د مځکې خلا ټوله ډکه وي، بیا مې رب کریم ذات د توبې دروازه خلاصه ساتلې د ده دپاره که چیرې دی په اخلاص سره توبه وباسي، الله جل جلاله ته تایب سي، الله به ټوله ګناهونه ورمعاف کړي او د ده خطاګانې به د مغفرت په صابون باندې ورپرېمځي. او دا د دین اسلام حسن دی چې انسان ته یو داسې عمل ښوول سوی دی که چیرې یو انسان د مایوسۍ او ناامیدۍ په تیاریکیو کې پروت وي او د خپل رب نه بغاوت او سرکشي اختیار کړې وي، لیکن بیا هم رب کریم ذات په آخري کتاب کې دته دا خوشخبري ورکوي او ده ته دا زیری ورکوي چې راسه توبه وباسه، چې ته توبه وباسې ماته زه به ټول ګناهونه در معاف کړمه، بلکې ګناهونه به دې په نیکۍ در بدل. توبه ویل کېږي وڅه ته؟ توبه ویل کېږي په لغت کې ورجوع کولو ته، وراګرځېدو ته، واپس کېدو ته، یعنې بیا ګناه نه کول، د ګناه نه ځان منع کول و دې ته توبه ویل کېږي. د قرآن او د سنت په اصطلاح کې توبه و دې ته وایي چې په ژبه باندې استغفار کول، په تیرو ګناهونو باندې پښیماني کول، په آینده کې د هغه ګناه نه کولو ټینګه اراده کول و دغه ته توبه ویل کېږي. که دې چیرې بیا هغه ګناه وکړه و دې ته توبة نصوحا بیا نه وویل سوله. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي کله چې یو انسان یو د الله تعالی یو بنده پر مځکه باندې ګناه کوي، د مځکې پر کومه حصه چې دی ګناه کوي د مځکې هغه حصه الله تعالی ته عرض کوي چې الهي رب العالمینه ما ته اجازه راکړه چې زه دغه سړی دننه کړمه او د اسمان در کومې ټوکرې لاندې چې دغه سړی ګناه کوي د اسمان دغه ټوکره الله تعالی ته عرض کوي چې الهي رب العالمینه ما ته اجازه راکړه چې زه پر دغه سړي باندې راولوېږم او دغه سړی ختم کړه. ته اوس وګورئ چې الله رب العزت مځکې او اسمان ته کوم جواب ورکوي: ان کان عبدکم فشانکم به وان کان عبدي فمني والی عبدي ان اتاني نهارا قبلته وان اتاني لیلا قبلته لوجد الله تواب الرحیما. که چیرې دی ستاسو بنده دی او ستی پیدا کړی دی نو بیا ستی خوښه ده چې څه ونیسئ، او که زما بنده دی څه چې ورسره کوي هغه ورسره وکړئ. که چیرې زما بنده دی نو بیا زه پوهېږم او زما بنده پوهېږي. زموږ په منځ کې دخل اندازي مه کوئ، ځکه که چیرې دی ماته د ورځې راشي او په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه سي او توبه وباسي نو زه به یې قبوله کړمه، او که چیرې دی د شپې راشي په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شي نو زه به یې توبه قبوله کړمه او دی به وګوري، دی به ګوري ماته چې زه څومره زیات قبلونکی او زیات مهربانه ذات یم. په بل ځای کې الله تعالی فرمایي نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم. ای پیغمبره زما بندگانو ته دا خبره وکړه چې زه ډیر بخښونکی او زیات مهربانه یم او زما عذاب هم ډیر دردناکه دی. په بل ځای کې الله فرمایي وربک الغفور ذو الرحمة، او ستا رب بخښونکی او خاوند د رحمت دی. باید موږ الله تعالی ته تائب سو، الله تعالی ته توبې وکړو چې الله تعالی زموږ ګناهونه رامعاف کړي، ځکه الله تعالی فرمایي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. بېشکه الله تعالی الله جل جلاله توبه کوونکی او ځان پاکوونکو خلکو سره مینه او محبت کوي، او داسې خلک خوښوي چې هغه توبه کښونکي وي، هغه پاکوونکي وي. الله تعالی د داسې خلکو سره محبت هم کوي او داسې خلک خوښوي هم. باید موږ الله تعالی ته توبې وکړو پر خپلو ګناهونو باندې. الله تعالی به